په افغانستان کې 2 ورځې وړاندې د زورورې زلزلې وروسته یکتیکا پکتیکا او خوست یې لړزولې دي. نن یو وار بیا په پکتیکا ولایت کې زلزله شوې او نور خلک یې وژل او ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا د وزارت وایان ډاکټر شرافت زمان امر وایي چې د زلزلې تازه جټکو د پکتیکا په غیان ولسوالۍ کې راغلې ده چې 2 ورځې مخکې هم زیات مرګ جوړه اړولې و. ډاکټر زمان په خپل ټویټر لیکلي چې د زلزلې بل جټکه نن سحر د جمعې پر ورځ 10 بجې هوشه رامنځته شوې چې د ابتدایي معلوماتو په اساس 15 تنه په شهادت رسیدلي او له 11 زیات ټپیان شوي دي. په پکتیکا کې د عامه روغتیا د ادارې مشر حکمت الله عصمت وایي چې د غیان نه بغیر ځینې نورې ولسوالۍ هم نن زلزلې بیا لړزولې دي، خو وایي چې لمر جوړلې حال نه لري. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا پرون په خپل غونډه کې په افغانستان کې د زلزلې او په دې خیوات کې په بشري اقتصادي او نورو حالاتو خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي مشر نماینده د امنیت شورا غونډې ته د کابل وینا کړې شوې او ویلې دي چې دوی ته د رسیدلو معلوماتو په بنیاد دا شمیر تایید شوی چې په زلزلې کې تقریبا 800 کسان مړ شوي او تر 1600 نه زیات ټپیان شوي دي. دوی غونډې ته ویلي چې په ټپیانو کې د ډیرو حالت نازک دی. وایي 100,000 کورونه زلزلې ویجاړ کړي او زیانمن کړي او لدا خلکو د موندنې او ژغورنې کارونه روان دي. تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې د مړو او غزمنو خلکو شمیر زیات شي. دوی غونډې ته ویل چې قدرتي پیښو ته د رسیدو په چارو کې طالبانو د وزارت د مطبوعاتي چارو مشر مولوي نسیم خانی وایي چې د لارو د خرابتیا او د ټلیفون نټورک د اغیزمن کېدو له کبله ورته ګرانه شوي چې د زلزلې له وجې د اوښتو زیانونو په اړه کره معلومات ترلاسه کړي شي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.